بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. رب کائنات بدی آیت کې فرمایي چې په مقدس مکه هر چیز د الله رب العزت حمد اور تسبیح بیانوي، خو لیکن تاسو د دې په تسبیح او په حمد باندې نه پوهیږئ. مفسرین د دې آیات لاندې فرمایي چې بعضو بزرګانو ته د بعضو سیزونو تسبیح او ذکر د کشف په ذریعه سره معلوم شوی دی. هر وخت کې خر دا ذکر او تسبیح کوي، الحمدلله الذي جعلني حمارا ولم يجعلني كلبا. یا الله ستا لاک لاک شکر دی، ته د تعریفونو لایق یې چې زه د خر پیدا کړی ما سپی دې نیم پیدا کړی، په دې باندې دا شکر ادا کوي. او سپی دا ذکر کوي الحمدلله الذي جعلني كلبا ولم يجعلني خنزيرا. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې زه د سپی پیدا کړم خنزیر دې نیم پیدا کړی. او خنزیر دا ذکر کوي الحمدلله الذي جعلني خنزيرا ولم يجعلني تارك الصلاه. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې زه د خنزیر پیدا کړم، زه د بلمازه انسان نیم پیدا کړم. الله د یو بلمازه انسان نه خنزیرم پناه غواړي. بعضو اکابر لیکلي چې شیطان د بلمازه انسان سره یو ځای سفرم نه کوي. شیطان وایي چې ما یو سجدې نه انکار وکړو او ازلی بدبخت شوم، د قیامت د ورځې پورې ما باندې خلک لعنتونه رالیږي، ما نه پناه غواړي. نو دا انسان خو پرله پسې سجدې پرېږدي، منځونه پرېږدي، د ده بس انجام وي. د بخاري شریف په یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د سهار لمونځ یې وکړو، بیا یې وفرمایل چې د شپې ټایم کې ما ته دوه فرشتې راغلې وې او زه ځان سره بوتلم، د اسمانونو سیر یې را باندې وکړو. ما یو کس ولیدو چې پړ مخ پروت دی او یو مضبوط ترین شخصیت ورته ولاړ دی چې هغه سره په لاس کې یو مضبوط دروند کاڼی دی او دغه کاڼی د دغې لاندې سړي سر لرولي او دغه سر پې ټوکړه ټوکړه شي، چوره چوره شي او هغه دا چغې وایي. کاڼی اوس غړېږي، زه هغه کاڼی بیا راواخلم، بیا د دې سړي سر لرولم، په دغې عذاب کې دا مبتلا دی. چې ما د فرشتو نه تپوس وکړو چې دې سړي څه جرم کړی دی چې داسې سخته سزا ورته میلاویږي. هغې ما ته عرض وکړو چې دا هغه انسان دی چې د خوبونو په وجه د ده نه مونځونه پاتې، بلمازه انسان دی، ده به مونځ نه کولو. د بلمازه انسان انجام به دومره بدترین وي. شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي چې بلمازه انسان ته قرض هم مه ورکوه، ځکه د ده په ذمه باندې د رب ذوالجلال حق پاتې دی، هغه نه ادا کوي، مونځ نه کوي، نو دا بستا او د بنده حق څه ادا کړي. په یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اثقل الصلاة علی المنافق الفجر والعشاء. په منافق انسان باندې د سحر لمونځ او د ماسخوتن لمونځ ډېر دروند وي، نشي کولی. څنګه چې منافق یې نشي کولی، داسې هغه سړی چې چا باندې د سحر لمونځ او د ماسخوتن لمونځ دروند وي، نو دا هم د منافقینو په فهرست کې دی. مونږ او تاسو غور وکړو، زمونږ او تاسو د سحر د لمونځ څه حال دی، د نورو منځونو څه حال دی. نور منځونه کو کوم نو چونکې ویښ یو، د سحر په ټایم کې اکثر خلک ودی، نو د مونځ ته د خوبونو په وجه باندې پاتې، او روایاتو کې هم دقه راځي چې د خوب په وجه د ده نه مونځ پاتې شي او بیا یې وروستو قضا هم رونه ګرځوي، نو دومره سخت عذاب کې به دا انسان مبتلا وي. الله رب العزت موږ او تاسو د بلمازۍ د عذاب نه محفوظ وساتي. السلام.